ملک دا شی لټوي دهشتګرد چا نه چې تا ته خطره ده هغه دهشتګرد دی او د ما ته چې چا نه خطره ده هغه ولې دهشتګرد نه دی د زما عوام ته چې چا نه خطره ده هغه ولې دهشتګرد نه دی زما په دې 24 کروڑ عوام باندې چې چای چینی وړه بند کړي دي دا ولې دهشتګرد نه دی زما پټرول چې اسمان ته ورسول دا ولې دهشتګرد نه دی په ما چې را ګولې وروي دا ولې دهشتګرد نه دی ما چې په کور کې وهي دا ولې دهشتګرد نه دی ما چې په کور کې ولي دا ولې دهشتګرد نه دی عوامو له چې څوک څه وایي یا دهشتګرد نه دی یو سرکاري سړی چې مړ شي چاپې نه لنډېږي دغ ویشته دی تام پې اوچتوي مام پې اوچتوي بل هم اوچتوي چې په چای ترڅو پورې منلی نه وي چې یو تاڼه کې دی وایي سچو ګړی ورکوه چاپې شروع شوې دا خلک یې نیول یو غریب یې ونیو بل یې ونیو 1400 کسانو باندې ومنله څو باندې په 1400 کسانو ومنله ایس ایچ او صاحب چې کور ته لاړو ښځې ورته وایي چې ګړی ده نه پاتې وه هغه کور نه ټلیفون وکړو چې هلکه ګړی کور کې ده تڼېدار ورته وایي چې جي اوسه پورې خو 1400 کسانو منلې ده څنګه کور کې راووته دا ستا انویسټیګیشن دی دا ستا بربریت دی دا ستا ظلم دی ته موږ دې ته مجبوره یې چې دله څپېړې ته ودرېږم ته موږ دې ته مجبوره یې چې زه تا په ګریوان کې لاس واچوم ته صرف موږ دپاره نر یې تا ټول عمر پاکستان یادولو د کوم ځای ته دې ورسولو نن خلک وایي چې دا دیوالیا دی نن خلک د الوګانو د ټماټرو د بادرنګو د وجې نه خپلو څلورو بچیو له زهر ورکوي نن یوې ښځې 4 بچو له زهر ورکړي دي صرف د خوراک د خاطره تا د ملک ورسو کوم ځای ته ته خو وایي چې سب سے پہلے پاکستان چا وخوړو سیاسي خلک د چا مینوال دي دا خو ستا معشوقي دي ځان سره دي کې نه ولي قومه ویښ شی ویښ تروټې پاکستان خرڅ کړی دی که ایټم بم دی خلکو خرڅ نه کړه د سړي بس بی نه او دا بېغیرته پښتون دا به دغسې لړمنګ دی چې چی وکړو نو ته ولې څه نه شي کوی چې الیکشن راشي قلار کې نه ما اچاوو ورته چې داسې دلګانو له زه نه اچوم چې هغه ملک خوري او زما ښځه په قطار کې ودرئ الله فرمایي لتخرج الناس من الظلمات الى النور قرآن دوا ده د دې خبرې چې خلک به د تیارو نه رڼا ته راوباسي خو چې څوک وي خو که نه د محمد رسول الله غوندې نر پکار دی د ابوبکر او د عمر په شان سړی پکار دی ته هغه قوم یې چې ټول عمر د ابوبکر او د عمر تش تعریفونه کوي ځکه تا کې ایمان نشته تا کې چې ایمان وی د ابوبکر او د عمر صفتونه به دې نه کولی ولاړ به وي کار به دې هغسې کړی وی الله فرمایي دا قرآن ما نازل کړی دی دپاره دی لتخرج الناس من الظلمات ته به دا خلک د تیارو نه وباسي تمامې تیارو حل په قرآن کې دی څه حل دی اتفاق وکړه ته ګوره په تا کم طاقت راځي اتفاق وکړه کم حکمران به غلطه کوي دی دې په روډ باندې راشي او دی دې روډ خالي کړي او د پسې د دویم ګاډی وي راوینې سب کوزي راوغورځوه ورته چې ته خو د پلانکې ښځې زوی او د پلانکي سړي زوی ما اوټ درکړی تا دا 14 ګاډي ځان پسې څنګه روان کړي دي او تا دا اعلان څنګه کړی دی چې دا روډ خالي کړه ښه یې وخرابوه ته ګورې چې دا ټیکېږي که دا نه ټیکېږي ته به دلته ما ته نیغ کېږي او زما ښځې به په قطار کې ولاړې وي وړو ته او زما لوڼه به ولاړې وي وړو ته او زه به چې کوم د پټرول په زرګونو روپو اخلمه مسلمانه نر شه قرآن ومنه تش د منځونو مسلمان مه جوړېږه تش د منځونو مسلمان مه جوړېږه تیره شه تیره د خپل ملک پوښتنه وکړه د ځان پوښتنه وکړه د اسلام پوښتنه او کم سړی چې سب سے پہلے اسلام نه یادوي دی پاکستان نشي ساتلی یاد وساته پاکستان به هغه سړی ساتي چې رب بني دا جوړ شوی د الله په نامه باندې دی یهود نصوارا چې خپل قومونه ملکونه ساتي هغوی د خپل یهودیت په وجه ساتي یهودی سړی به وایي سب سے پہلے یهودیت عیسائی به وایي سب سے پہلے عیسائیت او ته وایي چې سب سے پہلے پاکستان ځکه پاکستان چې خوري که نه 2 لکه د تنخواهي او 20 کروړه د بیا پیسې وهلي عوامو باندې بره نیغېږي خلقه ویښ شی ویښ تیارو نه ځان وباسئ دا ملک به هم سبا خرڅ کړی عوام به هم خرڅ کړي ډېر څیزونه خو خرڅ تا سره یک کې یو شی پاتې دی چې ایټم بم که دا دوی خرڅ نه کړه د سړي بس بی نه کم سړی چې ځان د پاکستان قانون نه اوچت ګڼي ځان موږ یې نه منو ته به ته اوچت یو ما به ته لاندې راولي ته به په توره شپه راځې او یو سړی به چې کوم دی اوچتی ته به چې کوم دی پاکستاني عوامو باندې ګولۍ چلی او ته به وایي چې قانون ولې د قانون دې ته وایي چې ته په توره شپه راځې او ته بغیر د ورنټ ښودلو نه خلک اوچتی ولې اوچتی زیاتی ولې کوي خلکو سره
یاد وساته خلک ما مجبوروي چې خلک اوچت شي خلک ما مجبوروي چې هغه قوتونو سره ودرېږي چې کم قوتونه منګم خنه ګڼو تیم خنه ګڼي